تقریبا د 22 کالونو مسلسل 22 غټ ملټري اپریشن د 14000 نه زیات انټيليجنس بیسډ اپریشن وشو. اوس پورې امن راځي چې دا کوم اختیار د تاسو سره دی، د دې جنرالانو سره دی چې وزیر اعظم هم د دوی سره، عدالت هم د دوی سره، ټوپک هم د دوی سره، ټانک هم د دوی سره، آئین هم د دوی سره، قانون هم د دوی سره. صرف د څلورو ورځو لپاره دا اختیار ماته راکړي که امن مې درته رانه وستو زه به قبایل نه یم. د دې انټرست نه دی امن راوستل، ځکه چې دا خو ډالري جنګ دی، د دې پکې جیبونه ډکېږي. دا به ولې امن راولي چې امن شو د دې کار ختم شو. خو موږ به راولو انشاءالله تعالی. ټولو نه اول چې څنګه ما وویل چې په 100 ورځو کې به درته انشاءالله تعالی امن راولم. خو که فرض کړه بیا څوک دا وایي چې ته وزیر اعلی یې او ته بې اختیاره یې، نو زه خو په خپل انتظامي امورو کې با اختیاره یم، خپل د پارټۍ په امورو کې با اختیاره یم. خو چې یو کس د ټوپک په زور باندې، د ډنډې په زور باندې د بند کمرو فیصلې دلته امپلیمنټ کوي، د دې حل خو زما سره بل نشته. خو یا یې چې کوم دي پر امن احتجاج حل دی او یا به زم ټوپک راخره. خو موږ خو پر امن جدوجہد کوو. څنګه عدنان بھائی خبره وکړه چې موږ هم ټوپک راواخلو، نو په موږ کې په دا دهشتګردو کې خو فرق پاتې نه شو. زموږ ټول جدوجہد به دا قبایلو ځوانانو خاص کر تاسو ته چې زما څومره د پښتنو د قبایلو ځوانان دي چې د دوی دا کوشش دی چې تاسو په دې باندې مجبوره کړي چې تاسو غلط قدم واخلئ. تاسو په انتشار باندې دوی مجبوروي. دوی غواړي دا چې تاسو داسې غیر آئیني او غیر قانوني کارونه وکړئ چې څنګه د 22 کالونو یې راباندې اور بل کړی دی، داسې مزید اور راباندې بل کړي. خو زموږ جدوجہد به د آئین او د قانون لاندې، زموږ جدوجہد به د پاکستان د جنډې لاندې، زموږ جدوجہد به د پاکستان د قومي ترانې لاندې، موږ به د ریاست د هر یو اقدار، د هر یو حکم، د هر یو آئین کې د هغه چې څومره شیکونه دي د هغې لاندې کوو. خو که بیا خامخا یو کس وایي چې زه آئین نه منم، زه قانون نه منم او دا چې کوم دي زه د بوټ لاندې راولم، نو بیا خو زموږ سره مې اختیار شته که نه. موږ خو به هم یو فیصلې ته ځو که نه چې کوم کس آئین نه مني زه بیا یو 100 ځل نه منم، چې کوم کس قانون نه مني زه بیا یو 100 ځل نه منم، چې کوم کس په ما باندې راځي نو بیا چې کوم دي د پښتو روایت دي چې زه به چې کوم دی د خپل ډیفینس اختیار زما صحیح، زه به خپل ډیفینس کوم. خو چې تر کومه پورې زما آئین او قانون دی تر هغې پورې به زموږ پوره نه جدوجہد دي د آئین او د قانون لاندې به وي، د پاکستان د جنډې لاندې به وي.